نیکی خیلی احترامات می قبول کړي. عزتمندو په سوات مټه کې یوه پیښه مخې ته راغلې ده چې ښایسته هلک ځوان هلک چې یو هلک چې لسم جومات کې سبق ویلو د بوټ پرچې یې شروع وې، یوه پرچه یې شوې وه. کور کې ناست و، کمره کې دننه و، مور او پلار یې برنډه کې و، یعنې کمرې نه بهر و. دې کې درز شو چې څنګه درز شو نو د مور او پلار یې کمرې ته ورمنډه کړله چې څنګه یې وکتل زوی یې په وینو باندې لت پت پروت و، ځان یې ویشتلی و. عزتمندو دې کس د هلک ولې ځان ویشتلو؟ څه داسې واقعه مخې ته راغلې وه چې د غریب دومره غټ اقدام واخیستلو چې ځان یې ویشتلو، یعنې خودکشي یې وکړله. دوستانو د کور خبره بیله ده او کم چې ګاونډ دی چاپېرچل دی هغوی دا خبره کوي چې د پرچه خرابه کړې وه، پرچې ته کار نه و کړی او داسې نورې پرچې هم را روانې وې، هغې ته هم تیارې نه و کړی. ده ویل هسې نه چې دا نورې پرچې خرابې ونه کړم، دا پرچه هم یې هسې هم خرابه وکړله، هسې نه چې زه پیل شمه او کلي کې مې بدنامي وشي، زما وشي او د مور او پلار او د کلي او د خپلو خپلوانو وشي. نو دې وجې نه د هلک خودکشي کړې ده. دا یې د کلي د ګاونډ دا خبر دی چې د دې وجې نه خودکشي کړې ده. د مور او پلار مطابق نیوز راغلی دي چې د دې هلک دماغي توازن خراب و دماغي توازن خراب و، یعنی دماغو کې فرق و، کله ناکله به پیدا چپا راتلله، د دې د وجې نه خودکشي کړې ده. او عزتمندو څوک پکې دا خبره کوي چې جینۍ یې خوښه وه، هغې سره یې لین دین و، هغه یې بل چا له ورکړله، نو دې وجې نه خودکشي کړې ده. عزتمندو رنګ په رنګ خبرې راځي، څوک څه وایي او څوک بل څه وایي، لا کلیر کټ خبره نه ده را رسېدلې. چې کله هم کلیر او صحیح خبره مخې ته راغله هغه به تاسو ته مونږ په دې چینل کې شیر کوو. او تاسو اوسه پورې زموږ دا چینل مه نوي سبسکرایب کړئ، نو مهرباني وکړئ چې داسې هر یوه نویو معلوماتي تاسو ته په اسانتیا سره میلاویږي. دا زموږ دا چینل مه سبسکرایب کړئ. والسلام.